بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، دا کوم علاقه ده کورمی کې و مشهور علاقه څه ملا باغنامه ده او غره والا خلق دي، خو لیدلې والا علاقه ده چې انسان دلته راشي وګرځېږي او دغو کلو کې وګرځېږي. یقینا مونه بیک سایډ ته به تاسو کلی کس وي، دا میزو کلی حسابېږي او د موږ کوم کلي کې ولاړ یو خویدو کلی دینه لاندې ستر کلی و دا غره والا خلق ډیر فقیران و غریبان و عاجزان خلق دي. دلته زه دعوت ورکوم هغو کسانو ته چې هغه مخیر حضرات دي، هغه صاحب استطاعت دي، هغوی غریبانو سره لګاو دی، مینه محبت دی چې هغوی راشي دغو کلو لږ چکر ولګوي. ګرمۍ کې خو ډیر زبردست وي، خو ژمي کې هلک چکر لګول ضروري دی چې ژمي کې دغو خلکو حالات سړی لږ وکسي نږدې نه، چې دلته څومره واوره پرته ده او څومره دلته تکلیفونه دي خلکو ته لیارو کې. وایي دغو خلکو که تاسو وکسوئ نږدې نه حالات، دوی ځمکې نشته دي چې ځمکو نه دوی آمدان وي، ډېرې کمې ځمکې او یو بل نه پاسه پرته دي، خونې تکلیفونه زحمتونه ډېر دي. موږ خپل بلبوتې باندې کله کله چېرته امدادي پیکیج راشي نو اول مو دغو کلو دوره په دې وجه نه کوو چې دا یقینا غریبان خلک دي او دوی مستحق دي چې دوی سره تعاون و مدد وشي. دوی که ته منبړې وکسې هم ډېرې وړې وړې دي، وایي دوی که چیرې تاسو خونې وکسو ډېرې وړې وړې خونې دي او د کلو کې تاسو وګرځېږئ یو بل نه پاسه خونې جوړې دي. نو لذا زه یو اپیل کوم هغسې کسان چې هغه صاحب استطاعت دي، چې هغوی سره وس شته دی، توفیق شته دی. دنیا ډېره محدوده ده، زندګي ډېره محدوده ده. انسان یوه وخت یوه ورځ داسې راځي چې انسان باندې ختم کیږي، انسان پسې انا لله و انا الیه راجعون کلمه استرجاع لوستی شي. نو بهتره دا دی چې مو څومره وس کیږي خاص کر دغو غریبانو خلکو سره چې هغه بیخي بېوسه دي، هغوی سره څومره پکار ده کیږي مدد وکړو، تعاون وکړو. نو دلته کله هم راشو خدای شته مو د ډېر زیات زړه خوشحال شي دغو غریبانو خلکو سره چې میلاو شو. دوی بدحلي چې سړی وکسي انسان ته د ډېر زیات ترس او انسان د ډېر زړه ورته وخوږېږي. کسه یو هغسې مو علاقې کې کورمې کې غریبان دي چې هغه پروفیشنل دي. پروفیشنل زه به دا وایم چې هغه ګرځي، باقاعده ګرده کوي، باقاعده تا ته ودرېږي. شاید هغه ظاهر کې غریب وي خو شاید هغه دوره غریب نه وي، ویلې چې هغه ګرځي هغه دوره ټولوي. او که چیرې یوه غریب پسې ته وګرځېږي، که چیرې یوه غریب پوښتنه ته وکړې یوې غریب علاقې ته ته راشي، نو شاید غریبانو صحیح انسان ته اندازه ولګېږي چې غریبان دلته دي، غریبانه دلته شته دی. نو زه دغې ویډیو توسط سره هم مخیر حضرات، صاحب استطاعت حضراتو ته یو دسبسته اپیل کوم چې کله نه کله لږ ګرځوئ دغو خلکو باندې، دلته لږه سړی دوره کوي او څومره انسان وس په مطابق دوی سره امداد تعاون پکار دی چې ایمو دا اصل کې ګاونډیان حسابېږي، همسایه حسابېږي او خپل پیغمبر حدیث دی چې چا صبر وکړه او دې حالت کې چې بل مسلمان پوښتنه ونه کړله هغه مسلمان نه حسابېږي. نو مخکې د دې نه چې ما تاسو پیغمبر دغه مسلمانۍ تعریف نه وځو پکار دی چې څومره وسه مو کېږي دغو خلکو لږه پوښتنه وکړو، دغو خلکو نه لږ وګرځېږو، نږدې نه دوی حالات سړی وکسي. نن الحمدلله کورمې کې پیسو کمای نشته، دولتمند کسان صاحب استطاعت کسان ډیر دي مو کورمې کې. پروردګار د مو کورمې خلکو ته توري ته خدای نوره پیسه ورکړي، نور دولت ورکړي، خو پکار دا دی چې ما تاسو غریب پوښتنه ورکې وکړو، فقیر ندار کس پوښتنه ورکې وکړو. دغو کسانو پکار دی که چیرې ما تاسو پوښتنه وکړله نو یقینا ما تاسو دولت کې برکت راتلی شي، عمر کې برکت راتلی شي او اصلي زندګي هم دا دی چې انسانیت خدمت کې تېره شي. پروردګار عالم د مو ټولو ته نورو انسانانو خدمت کولی توفیق نصیب کی. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.